صاحب غونډه کابینه زموږ د راتلونکي ملګري ملګرو لومبې خو زما دا دغه دی چې دا ګروپ بندي ختمول غواړي دلته چې دا شی دلته نه بس خدمت لرو دی ټول به د یو شان خدمت کوو پرون نابل وزن عظیم صاحب سره ناستم مې مونږ خو خبرې کوو خو چې مونږ کینو چې مونږ مخکې د خپل کور سم کوو چې دلته حالات څنګه دي زمونږ ته کرایانې څونه راځي مونږ ته ټیکسونه دا ټول هر څه وشو د هغې باوجود بیا ناظم صاحب میټینګ راوغوسته نو زمونږ خو 1 کروڑ 97 لک خلکو ته بقایه ده هغې باندې زور راوړه ما ناظم صاحب ته دا به راوغواړئ خو د دې نه پس به بیا موږ څه کوو دا خو موږ له راکړئ زه د دې نه پس موږ له داسې سورس پکار دی تاسو کرایانې زیاتې کړئ ټیکس زیات کړئ د بمبو بلونه زیات کړئ زمانه کم ځای چلیږي موږ مخه 140 روپۍ لو ورشه بار به 300 روپۍ او که بیا داسې نشئ کولی بیا پې اوبه بند کړئ دا کسان بس بیا ختم کړئ دا موږ له راکړئ نو دا خو قانون کې کېدی نه شي ځکه چې اوبه خو به ورکړئ دا خو ختمېدی نه شي دویمه دا دغه پرون زه اے سی صاحب سره لګیا وم زما ټیوای ناست و ټیوار ناسته وه ما اے سی صاحب ته مخامخ ووې چې ګاډي زمونږه تیل زمونږه کسان زمونږ ذلیل شي ماښامه پورې او جرماني ستاسو زه هلته ځي نو ما ته بیا دلته څوک پکار شوي تا دا خبره ولې کوله نو ما خو خپلې ټیمې دپاره کړې ده مې چې داسې نه شی کولی بیا راله نیمه نیمه راکړې سار نه ماښامه پورې تقریبا 15 ورځې شو دا لوډر والا دا امسیګان والا لکه د لیونو لګیا دي نو پرون مې ورته په بایپاس وي مې نیم بیل به پکې را تیل ورکړی مې ځکه چې دارې نن 21 تاریخ ته مې 8 لاک ته دې ورسېده نو ما تی په دې به زه ډي سي سره خبره وکړم نو موږ خو خپله داسې کوو او باقي پاتې تنخواګانې شو روزانه موږ ورځو نو زه خو ورته دا وایم چې په یو یو یې مه کوه په دې خبرې جوړېږي بس یکمشت یې هفته وروسته وکړه خو ټولې یو شان وکړه ځکه چې په دې به مسلې جوړېږي او زما خو خپله دا سوچ دی خپل سوچ مې دا دی چې دا پنشنیان غریبانان دي چې راځي سهار ورسره چټ لاس کي دونې دا ټیمې څو کي چې 5 تاریخه پورې تنخوا نه دا ټول پنشن ورکوي 10 پورې د موږ له ټوله تنخوا راکوي ځکه چې حق لومبې د هغوی دی زمونږ به بیا هم لاس پې وخوځو له 100 روپۍ به ځان نه پیدا کړو مزدوري به وکړو داسې به بلي چې زیات کار چې د تکلیف مور پلار بیمار یا بالکل بېشکه د هغې تنخوا وکړه خیر دی 2 ورځې لیټ ورکړه خو ټوله یو شان دا نه ده چې یاره نن دې 2 شوه نن د دې 4 شوه دا شی به پکې نه 2 ورځې لیټ خو ټوله یو شانه او باقي موږ خپل کوششونه کوو ځکه چې لا موږ خو فرش راوتي یو خپل محنت کوو د سپیکر صاحب خبره چې یاره موږ به میلو شو زه میلو شوی ارشد عمرزی سره ناشویم ابتهار ام پی سره دا امجد ما سره 1 غنټه موږ باس کړی دی شکور خان له 2 ځله تلیم زه اکثر بای ټایم ځان له په ځان له لاړ شم زه د مرګري خبره هم نه کوم هم د دې ټیمې دپاره لګیم او خپله زموږ دغه کوششونه باقي زما دا سوال دی چې دا موږ چې کله د میټینګ دغه وکړو نو لکه اوس امجد به ټولو ته ویې کینې بس په یو اواز ټول هغه ځای ته لبیک کوی دا نه چې بس موږ به خلکو پسې ګرځو بس دا ګروپ بندي ختمه کړې او انشاءالله ښه په ایماندارۍ خدمت ته یو خدمت به کوو موږ ستاسو دقه تاسو راکړی او زموږ ایمان به تاسو وګورئ انشاءالله